السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ده چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې. ناظرینو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ذوالحجې میاشت شروع ده او څو ورځې بعد ان شاء الله د لوی اختر هغه عظیم الشانه ورځ هغه را روانه ده او د هغه ورځې او د عادي میاشت سره متصل ریلیټډ احکامات دي چې هغه احکامات ان شاء الله په دې دوه درې ورځو کې چې تاسو ته وختن په وختن هغه وړاندې کوم. د نننې ویډیو چې کومه زمونږ موضوع ده هغه د تکبیرات التشریق ابتدا ده چې تکبیرات التشریق ابتدا څنګه وشوله او تکبیرات التشریق دا ولې چې کوم نه په مسلمانانو باندې واجب دي او دا دی وای. نو د دې یو ډیر مختصر شانتي یو خستا واقعه ده دا ضرور ووري او دا زده کوي چې تاسو دا تکبیرات التشریق کوم وای د غټ اختر نه یو ورځ مخکې شروع شي او د غټ اختر نه تقریبا د هغې د درې ورځې پورې هغه مونږ وایو تقریبا 23 منځونو کې چې کم دی نو هغه مونږ وایو. د تکبیرات التشریق شروع چې کم دی نو هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام د وخت نه شوی و. دا غي ماجره صدا سیوا چې حضرت ابراهیم علیه السلام کله چې خپل بچي حضرت اسماعیل علیه السلام د الله جل جلاله په حکم سره د ذبح د پاره هغه میدان ته بوتلو او الته کې کله ذبح کولو نو کله چې حضرت اسماعیل علیه السلام ځان ته سملولو او هغه کله ذبح کولو نو د هغه په حالت کې هم په هغه وخت کې حضرت جبرائیل علیه السلام د الله په حکم سره د جنت نه یو ګډ چې کوم دی نو هغه راوستل اوغتل او هغه دې د لپاره راوستلو چې د حضرت اسماعیل علیه السلام په ځای باندې هغه چې کوم دی نو ذبح کړی شي. نو کله چې جبرائیل علیه السلام هغه ګډ راواغستو او کله را روان شو نو هغه چې وکړه چې حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ځان ته اچولې دی او داغه په مری باندې چې کوم دی نو چاړه یې خودی دا نو په هغه وخت کې جبرائیل علیه السلام پر روانه کې دا الفاظ وویل چې الله اکبر الله اکبر. کله چې دا الفاظ د ځان سره وویل نو جبرائیل علیه السلام د ځان سره ګډ را روان کړو. کله چې په نیمه کې را ورسېدو نو حضرت اسماعیل علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ولیدلو چې جبرائیل علیه السلام خو را روان دی او ګډ دی ورسره نو په هغه صورت کې حضرت ابراهیم علیه السلام دا الفاظ وویل چې لا اله الا الله والله اکبر. کله چې دا الفاظ حضرت ابراهیم علیه السلام وویل نو د دین بعد چې کله ابراهیم علیه السلام هغه ګډ ذبح ک او کله وکتل چې دا هغه اسماعیل علیه السلام په ځای باندې ګډ ذبح شوی دی نو کله چې اسماعیل علیه السلام را پاسید او هغه وکتل چې زما په ځای باندې خو الله رب العزت جل جلاله فدیه را لګلی دا او هغه ګډ حلال شلو ذبح شلو نو حضرت اسماعیل علیه السلام د خپل ځان سره د الله حمد بیان ک او دا ویل چې الله اکبر ولله الحمد. دغه الفاظ یې د ځان سره ویل نو دغه د جبرئیل علیه السلام دخلی الفاظ د ابراهیم علیه السلام دخلی الفاظ د اسماعیل علیه السلام دخلی الفاظ الله ته دومره فخر علل الله ته دومره محبوب راغلل چې الله جل جلاله دا واجب وګرځول په هر یو مسلمان باندې په هر چا باندې څوک چې د نبی علیه السلام امتی هغه به ضرور چې کم دینو دا تکبیرات التشریق بوای دا با یو ځل وای او درې ځل چې کم دینو هغه سنت مبارک دي او یو ځل چې کم دینو هغه واجب دي. ان شاء الله مزید دینه بعد چې کوم ویډیوګانې راځي بیا تکبیرات التشریق احکامات دي چې دا په سړو دي که په خزو دي یا به دا څومره ویل کیږي څومره به نه ویل کیږي یا د قربانۍ کوم مسائل دي هغه به ان شاء الله وختن په وختر باندې وړاندې کیږي. نو دا چې کم دینو مختصر شانتي د تکبیرات التشریق هغه د وجود ته دراتلو چې کم دینو دا واقعا وا په الله باندې مسپارم الله مخاد او آباد لرم.